الله الرحمن الرحیم نن سبق ته د الله تعالی رسولان د الله تعالی رسولان سوال رسولان څوک دي وای رسولان څوک دي دا یو سوال دی تاسو تاسو کې تاسو نه سره تاسو کې چالهګا تاسو پر رسولانو باندې ایمان دي نو رسولانو څوک دي خبر پوه شئ کنه جواب ګوره ورته رسولان د خدای تعالی بندگان او انسان دي رسولان چې کوم دي دا څوک دي د الله تعالی بندگان او انسانان دي بندگان د الله تعالی بندگان دي بندا او انسانان دي نو الله تعالی چې څومره پیغمبران رسولان را لګي هغه فرشتو کې نه دي په انسانانو کې راځي چا کې راغلي دي انسانانو الله تعالی اغیل را خپل بندگانو ته حکمونه رسولو د پاره مقرر کړی دي وس دغه رسولان چې څومره دي 1,24,000 رسولان انبیاء کرام دا الله تعالی د څه لپاره راځي د دې لپاره چې الله تبارک وتعالى خپل حکمونه بندگانو ته ورسي څنګه برسي دا غي لپاره الله تعالی یو رسول جوړ کړی یو انسان مقرر کړی چې تبا زما حکمونه د الله حکمونه هغه ته راځي د جبرائیل علیه السلام هغه بیا په خلقو باندې تقسیمول د الله تعالی حکمونه به خلقو ته رسول هغه رښتینی پیغمبران سوي رښتینی دي او چیرې دروغ نه وي پیغمبران دروغ نه وي ګناه نه کوي د پیغمبرانو نه ګناه نه کوي دا زما سره ایمان وی چې پیغمبران رښتینی وي دروغ نه وي او پیغمبران سوي ګناه ته نه کوي معصوم عن الخطا برابر شو کنه د خدای تعالی په حکم سره معجزې خای معجزه الله تعالی ورته یو معجزه ورکي هغه معجزه چې هغه د انسان په قوت کې طاقت کې نه الله تعالی هغه ورکي لکه جمعه پر ورځ موږ ویلو نبی علیہ السلام الله تعالی ملاقات دا معراج سفر په معراج باندې اسمانونو ته تللی ویلو کنه دا د نبی علیہ السلام معجزه و چې انسان اسمان ته خدای نشي خدای خو الله تعالی چې کوم دی نبی علیہ السلام پر راوخت سورلې په سیاول جبرائیل علیہ السلام راغی او د مسجد اقصی نبی اسمانونو ته خط دروازې ورته کولاو شي دا د نبی علیہ السلام معجزه دې ته سوې چې د انسان په قوت او اختیار کې نه داسې یو عمل ها د خدای تعالی پیغامونه پوره رسوي انبیاء کرام چې کوم دي څوک رسولان چې هغه د الله حکمونه د الله تعالی پیغامونه خلقو ته سګي پوره رسي هغه کې بس کمې زیاتې نه کوي هغه کې کمې زیاتې نه کوي او نه یو پیغام پټوي د رسول او د پیغمبر کار داوی چې هغه کمې نه کوي کم حکم د الله د طرفه میلاو شي کم پیغام د الله د طرفه میلاو شي هغه خلقو ته رسوي او هغه پیغام پټوي